بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو ورونو شهباز شریف په دوره دی زموږ وزیر اعظم صاحب. نو په دې میډیا باندې او سوشل میډیا باندې یو دغه چلیږي دا فاطمي تاریخ فاطمه چې کوم دی هغه پکې هم په دې دغه کې تللی دی، په دې دوره باندې اوس هغه هم تللی دی. دا هغه تاریخ فاطمي دی چې کوم د پاکستان هوپیم میټینګونه کېدل او دا ډانډیکس کې دا آوټ کړي په هر دنیا ته د زمونږ هوپیا چې کوم ملاقاتونه او کوم میټینګونه کېده هغه دا ډانډیکس ته آوټ کړه. بیا په خیر پای باندې ډېرې مسلې شروع شوې. نن زمونږ بیا اسټبلیشمنټ ته او خاص کر فوج ته چې به دا خو ستاسو دې تاریخ بعد مې ستاسو رازونه آوټ کړي، د بل چا رازونه یې نه دي آوټ کړي. نن دا څنګه په دې حکومت په دې دوره کې تللی دی؟ آیا په دې باندې به تاسو څنګه یقین کوئ چې دا به نور رازونه نه آوټ کوي؟ دا خو نن بیا وزیر اعظم صاحب بوتلی دی. مطلب دا ده چې دا زموږ په کیبینټ کې یا زموږ په دې دورو کې د غیر ملکي ایجنټان زموږ د خپل کسان دي چې زموږ اسټبلیشمنټ زموږ د فوج رازونه داسې خلک آوټ کوي، خفیه رازونه آوټ کېږي. نو زمونږ بیا دا دغه دی خاص کر زمونږ غټو ادارو ته چې بهی داسې کسان دي وزیر اعظم باندې دباو واچوئ. داسې کسان بالکل چې وزیر اعظم هاوس نه چې په دغه ځای کې زمونږ چې کم وزیر اعظم هاوس یا صدر هاوس دا کم حلقه دغه چې دي علاقې کې دي چې په دغه ځای کې په نظر رانشي، په اسلام آباد کې هم وباسئ چې په اسلام آباد کې هم په نظر رانشي. دا زمونږ دارالحکومت دی، څوک به داسې دي څوک به داسې دي، دو به رازونه آوټ کوي. نو وایي د دې شی دی او آیا د دې د چا داسې یو دغه ضمانت ایستی دی چې دا به نورې خبرې نه آوټ کوي؟ سبا دا بار ملته وتښتي او نور رازونه آوټ کوي. اوس که دغلته مونږ لاړ شي د وزیر اعظم صاحب دغلته دغه وکړي دا اهم ملاقاتونه وکړي او خوب یې میټینګونه وکړي او چې ده ته پته ولګي او دا بیا آوټ کېږي، نو وایي داسې دغه باندې دا شی به نور نه چلېږي. زمونږ بیا دا دغه دی چې بهی داسې کسان دي د حکومت د دغه کې دا دې آوټ کړی شي او دوی مکمل جیل ته واچوي. دا خلک داسې خلک په حکومت دغه کې نه په ملک پرېښودم نه وي پکار. والسلام.